پورې د دوی د وجې باندې چې دی تعلیم یافته شو. نو زه حکومت پاکستان ته وایم چې موږ د پاکستان د عزت دپاره دومره قرباني ورکړه 40 سال 38 سال. نو نن خو دې زموږ د قربانیانو ته وکتلی شي که نه، موږ ته خو دې هم ریګولرایزیشن راکړی شي. ولې چې موږ هم د دې ملک معزز شهري یو، د بل ځای نه خو موږ نه یو راغلي که نه. چې څومره پاکستانی ټیچر چې دی د هغوی څومره تنخوا ده، د هغوی چې کوم عزت دی د هغې نه زیات عزت دې موږ ته راکړی شي. حالانکې عزت د ټولو یو شان پکار دی. موږ نه د یونیسیان نه دا تپوس کېږي چې آیا دا ټیچر چې نن افغان ریفیوجیز کې دی د دې تنخوا څومره ده، هېڅ تپوس نشته. موږ میډیا ته ووتو، موږ سیاسي کسانو سره میلاو شو، خو زموږ په حال باندې هېڅ چاره هم ونه کړو. اخر چې زموږ دا خویندې چې دی خودکشۍ ته هم تیار وي. خو تاسو دا خبره سرسري غوندې وکړله چې آیا تاسو په کوم بحاف باندې دې چې دا یو پراجکټ دی په څه بحاف باندې تاسو نوکران شوي یې، تاسو دپاره د سکیل څه مسله ده، بیا ستاسو د تنخوا څه مسله ده، بیا ستاسو د عمر چې څومره وخت کې به ریټایرمنټ وي. واقعي دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا بېانتهایي د پاکستان په یو کور کې اور او جمع دی چې په یو کور کې یو خور تعلیم وکړي او هغه ټوله زندګي د های سکوله پورې د های سیکنډري پورې دا تورسرې خور د زمان او جوان او د دې پلار په بهرنۍ دنیا کې دا توره ګیره د خپل بچي دپاره سپینه کړي، بیا د پاکستان حکمران هغه ورته هغه فیسیلیټي نه مهیا کوي. خو زه په یو خبره باندې زه پوهه نه شوم تېره څه کسان دي بله یو کس د افغان ریفیوجي د دفتر نه ریټایر شو، نو هغه خو باقاعده لکه پنشن واخیستو چې یاره ستاسو سره دا سلوک ولې کېږي. بیا خصوصا زموږ د ګاونډ نه راغلي مېلمانه چې د هغوی د بچو دوی تربیت کړی دی، تعلیم یې ورکړی دی او د هغوی سره بیا دغه سلوک کېږي، دا انتهایي ظالمانه سلوک دی. زما به درخواست دغه وي باچا صاحب ته او نور چې کوم ذمه داران دي چې بنیادي تاسو خپل د اپاینټمنټ نه د خپل حساب کتاب راوباسئ چې د کم وخت نه ستاسو اپاینټمنټ شوی دی د هغې بیس څه دی. تاسو ایجوکیشن سره یې، پراجکټ سره یې، یونیسف یا NHR سره یې، د کم یو سره یې. د هغه ځای نه چې تاسو دا کم پروسس را شروع دی، بیا چې کله د ستاسو څه ملګري پرمننټ شوي دي نو دا په ایجوکیشن کې پرمننټ شوي دي، نو د هغې ثبوتونه تاسو لږ را پیدا کړئ چې یاره تاسو کیس په هغې باندې مضبوط وي. دا خبره که مخکې مونږ پیش کوو نو چې کم از کم مونږ سره څه ثبوت وي. او دا ډېره د افسوس خبره ده چې 292 کسان په پوره صوبه کې نوې نوې نوکریانې ورکړی کېږي، اپاینټمنټس کېږي. زمونږ د صوبایي حکومت نه دا بھرپور اپیل او دا هغې نه مطالبه ده چې د نورو ته نوې نوکریانې ورکولو په ځای باندې دا شته افغان ریفیوجیز کې چې کوم استادانو دا اول په دې صوبه کې خپلو ځایونو کې کفاو کوي، د هغې نه پس بیا نورې نوکرۍ ورکوي.